دا حدیث دی ګوره من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. کله چې موږ وکټوريا اهل حدیث ته وایو چې په خیر القرون کې په تقلید رد پیدا کا، قرآن کې په تقلید رد پیدا کا، یا د نبی علیہ السلام په حدیثو کې په تقلید رد پیدا کا، نو په تقلید باندې رد نشته، نه په قرآن کې نه د نبی علیہ السلام په حدیثو کې. نو هغه یو حدیث پیش کړي د عبد الله ابن مسعود سے یو جمله تینا را کټ کړي، داسې وایي لا يقلدن احدكم دينه رجلا، لا يقلدن، و عبد الله ابن مسعود سے فرمائی لا يقلدن احدكم، تقلید دین کوي استاسو دینه په دین کې رجلن د سړو، نو په دین کې تقلید مکوي. وای ان امن امن و ان کفر کفر، تقلید دا چې قبل سړی مؤمن کیږي دیم مؤمن کیږي، او قبل سړی کافر کیږي دیم کافر کیږي. دا حدیث نیم تلاوت کوي. ورپسې دلته به امین الله 3 صفر یې خېدي، دا مستنه جمله به د مزاج نه خلاف ده، نو هغه نور جمله نه درا نقل کړي 3 صفر یې خېدي. مطلب دا چې کڅو کې اعتراض ور باندې و کې چې تا خو حدیث نیم کړو دا نیم نور څه شو، نو ما خو 3 صفر یې خېدي کنه، نو دا 3 صفر ولګ دي، خو دا نور جمله مو وایا. نور جمله دا ده چې فإن كان لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، اقتدا کوي نو د مړو پسې وکي. فإن الحي لا يؤمن على تؤمن عليه الفتنه، ژوند باندې امن نشته چې دا د فتنه کې واقع شي. نو یو خدای حدیث پورا کا چې پوره کې په خپل را معلومیږي چې د مړو تقلید وکړه. فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، لکه امدا حدیث د هغه حدیث سره هم معنا ده من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. څوک چې د چا د طریقو پسیزي نو د مړو د طریقو پسې دی لاړ شي. په اجتهاداتو کې د مړو پسې زده د ژوندو پسې مزه. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه، ځکه ژوندي چې دی په دوی باندې امن د فتنې نشته، هغه په $2 هم خرڅې دي. یو خو حدیث نیم کړی دی. دویم دا دی چې په دې کې داسې راغلی په دې حدیث کې لا يقلدن احدكم دينه، دین خو منصوصاتو ته وایي کنه، په منصوصاتو کې تقلید نشته. ورسته تصریح ده فإن آمن آمن وإن کفر کفر، ایمان او کفر د اعتقادیاتو سره تعلق لري. نو مطلب دا دی چې په اعتقادیاتو کې تقلید مکوه، چې فإن آمن آمن وإن کفر کفر، دا خو اعتقادیات دي اجتهادیات نه دي. اختارهم الله، دا صحابه الله مختار کړیو لصحبت نبیه، د پاره د صحبت د پیغمبر خپل، والاقامت دینه، او د پاره د اقامت د دین خپل. فاعرفوا لهم فضلهم، نو او پیژنئ د دوی د پاره فضیلت په بل چا. واتبعوهم، او اتباع د دوی وکړئ علی اثرهم، د دوی په نقش قدم په علم او په عمل کې. وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم، او منګول لګوي څومره چې ستاسو طاقت د دې صحابه په اخلاق حمیدو وسیرهم او پسیر سعیدو. فانهم كانوا على الهدى المستقيم، بشک دوی په هدایت باندې و المستقیم، چې هغه مستقیم هدایت ده، ځکه دا د نبی علیہ السلام متبعین. رواه رزی